محترم مسلمانانو کو تاسو غواړئ چې د خلکو په زړونو باندې بادشاهي وکړئ، که تاسو غواړئ چې د خلکو په زړونو کې خپل مقام خپل حیثیت پیدا کړئ، محترم مسلمانانو خویندورونو کو تاسو دا غواړئ چې زه لاړ شم یو ځای ته او زما د خلک ډېر زیات قدر وکړي او زما د ډېر زیات احترام وکړي. بعضې وخت کې یو بنده راشي هر څوک ورسره پاڅي، په حیرانۍ ورسره وکړي، کښېني، کټ سره ورته پرېږدي، په د اوبو د چایو انتظام ولو کړي او چې کله لاړ شي به هلکه وایي یاره وایي دا راته هسې پیسه ګران دی، وایي نه یې څه راکړي نه ما څه ورکړي دی، وله خو دا راباندې هسې ګران دی. نو دغه رنګې د ګرانوالي دپاره ډېره زیاته بهترینه او ډېره زیاته مجربه وظیفه ده. دې سره سره محترمو دا وظیفه د رښتې دپاره هم کولی شئ، د محبت دپاره هم کولی شئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو رشته تاسو ته درکړي، الله پاک به ستاسو محبت تاسو ته لازما میلاوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. محترم مسلمانانو ستاسو په زړونو کې څومره حاجتونه دي الله پاک دې تمام تر تمام پوره کړي. څومره مشکلات وي الله پاک دې تمام مشکلات ختم کړي. څومره بیماری وي الله پاک دې تمام بیماریانې ختم کړي. نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده د محبت حوالې سره ده، د خلکو په زړونو کې محبت پیدا کول د هغې لپاره ډېره زیاته عظیم الشانه وظیفه ده. موږ به څنګه د خلکو په زړونو کې محبت پیدا کوو؟ د چا په زړه کې خپل ځای به څنګه پیدا کوو؟ مقام به څنګه پیدا کوو؟ بس د هغه په ذهن کې ستا ډېر زیات لوی مقام وي، ستا ډېر زیات لوی قدر وي. که ته نه م ورځې هلته کې نو د هغه په زړه کې به ستا احترام وي او که چېرته ورم شي هلته کې نو بیا به په هغه باندې قیامت یو قسم ده منډې به وي، کوشش به کوي دا راوړمه دا راوړمه دا وکړمه هغه وکړمه، دا په څه باندې خوشحالېږي. یا ساده محترمو د الله پاک په کلام کې ډېر زیات زور دی، ډېر زیات پاور پکې دی، خو د الله پاک د کلام نه موږ خبر نه یو او نه په هغه لیول موږ وظیفه کولی شو. د الله پاک په کلام کې دومره طاقت ده محترمو، دومره. ابراهیم علیه السلام د قرآن مجید د یو آیت تلاوت کړی دی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم. د الفاظ ابراهیم علیه السلام په خوله راغلي و الله پاک بچ کو، حق الفاظ الله پاک په قرآن کې را نقل کړل. محترم مسلمانانو د موسی علیه السلام د خولې نه یو لفظ ووته، ربي لما انزلت الی من خیر فقیر. الله پاک له کور مې ورکړو رښتیا من ورکړله. یونس علیه السلام د مۍ په هېټه کې د قرآن مجید د یو آیت تلاوت هلته شوی دی. الله پاک یونس علیه السلام د مۍ د هېټې نه راویستو. څومره لوی مصیبت و. نن چې کومه زموږ وظیفه محترمه د محبت حوالې سره ده، لکه تم دا غواړې د چا په زړه کې مقام پیدا کړي، د چا په زړه کې خپل ځای پیدا کړي. راځه نن دا وظیفه وکړه، په اخلاص باندې وکړه، په کمنټ کې د الله او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ولیکه. وظیفه محترمه شروع کړه، ډېره زیاته ده کمال ده. ځکه چې کوم ورځې که نه او تا د پروټوکول میلاویږي، تا د عزت میلاویږي. باچاهانو به څه عزت یار راشي هلکه یې مخامخ ول عزت وکړي، پیسې میسې ته والي چې واپس لاړ شي بیا ورپسې کنځلې کړي. که ته یې که ته نه یې، که ته راځې که ته ځې، ستا به عزت دا برقرار وي. خپل دغه عزت دپاره دا وظیفه وکړئ. او که څوک داسې وي د رښتې دپاره د هغې دپاره هم کولی شي، د محبوب تصور به ذهن کې راولي. انشاءالله العزیز دومره پاورفل وظیفه ده محترمو. تاسو یقین وکړئ، یقین چې یو څو ورځې دا وظیفه وکړله انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو د محبت د حوالې سره تمام مسایل ختم وکړي
او تمام حاجات به الله پاک ستاسو پوره کړي. نن زموږ چې کومه وظیفه ده د سورت یوسف د یو آیت وظیفه ده. قد شغفها حبا، قد شغفها حبا. دا به تاسو روزانه 314 پیرې وایي، 314 پیرې. یو وظیفه دا شوله، ورپسې یا ودودو 314 پیرې، دوه شوې. درېیمه وظیفه دا شوله والقیت علیک محبة مني، والقیت علیک محبة مني، 314 پیرې ده. او مخکې وروسته د 14 پیرې درود شریف ووایئ. انشاءالله العزیز په یو څو ورځو کې به محبوب زړه کو داسې وي د کاڼي په شان کلکې، هغه محترمو هیلې کېدل به شروع شي. دومره ناشنا وظیفه ده. کوشش وکړئ په خپله مو وظیفه وکړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ چې الله پاک د هغوی هم یو ځای کې مقام پیدا کړي. محترم مسلمانانو، ډېر هلکه داسې وي چې یو ځای ته ورشي، هلته کې به څوک خاطر هم نه درنوي، هلته کې به د څوک ګوري هم نه. نو که تاسو هم لوړ مقام غواړئ، تاسو هم دا وایئ چې موږ لاړ شو یو ځای ته، هلکه زموږ خیال وساتي. انشاءالله العزیز وظیفه د زړه په صدق باندې وکړه، هغې پورې وظیفه کوه چې څو پورې ستا کار نه شوی، پرېږدوی به نه. انشاءالله العزیز تاسو ما یو خبره کړې وه، منوا کې چوړه. الله پاک باندې به خبره منو، بیا به پرېږدو. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.